عزتمندو مسلمانانو د الله رب العالمین د خپل بندگی ډیره زیاته خوخه ده چې بندگان د الله بندگی کوي په دې باندې الله راضي کیږي خوشحاليږي او ډیر خیرونه او ډیر زیات برکتونه د الله خپل بندگانو لور کوي. تاسو ته پته را کم بندگان چې د قیامت په ورځ باندې پاس کیږي د جهنم نه بچ کیږي او جنت ته داخليږي دا غي د پاره ضروری او ظاهری سبب چې د بندگی دا نیک عمل له عمل صالح ده زمارونو د بندګۍ ډېر زیات شعبي دي ډېر لاري دي خو په دې ټولو بندګو کې الله رب العالمین ته خوخه بندگی خوخه عبادت دا دعا دا دعا د الله رب العالمین ډیره زیاته خوخه ده او دا د سیز دی دا دعا چې په دې کې د الله رب العالمین نه غوښتل دي هر یو سیز چې خدای الله رب العالمین نه غوښتنه کول دي یا د دنیا د سیز غوښتنه کول دي یا د خپل ګناهونو د بخښنې غوښتنه ده یا د جنت غوښتنه ده یا نور عفو او مغفرت د الله رب العالمین نه طلب کولی په دې باندې الله ډیر زیات خوشاليږي او د دې وجه دا د زمارونو چې دا دعا ولید الله خوخه ده وجه بده کې دا د چې بده کې د بندا عاجزي ډیر زیات ښکارا کیږي دا دعا چې د الله خوخه ده د دې وجه دا چې بندا راولېږي او خپل اصلي چې کوم ده خپل د حقیقت ده چې هغه فقر ده هغه عجز ده او هغه احتیاج ده د الله رب العالمین تخکارا کوي په دې باندې د الله رب العالمین د دعا ډیره خوښي په دې ډیر خوشاليږي چې د بنده الله رب العالمین ته لاس نیولي او د الله نه سوالونه کوي ځکه زمارونو د بندګۍ حقیقت ده چې تبه الله خپل فقيري ښکارا کوي خپل عجز او خپل محتاجی چې رضا الله رب العالمین تخکارا کوي او حدیث صحیح کې راغلی د الله نبی فرمایلی دي ليس شيء اکرم علی الله من الدعاء الله رب العالمین ته دعا ډیره خوښه ده د یو سیز په بندګۍ کې نشته ده چې د الله رب العالمین ته ډیر زیات خوښي او ډیر محبوبي د دعا نه بس چې بنده الله ته لاس نیولي کنه او د خپل رب نه دعاګانې غواړي دا الله رب العالمین ته ډیر زیات خوښيږي د دې وجه نه علماو یو خبره لیکلې ده وی کله نا کله یو بنده الله ته سوالونه کوي والله نه قبلای ډېرې د سي دعاګانې دي یو بنده به د الله نه غواړي والله نه قبلای د دې وجه وې دا چې د الله رب العالمین د دې بنده دا دعاګانې چې دي ډېرې زیاتې خوښې دي دای خوښې چې د ټول عمر زمانه دعا غواړي ځکه الله فرمایي کړي دې سړي دعا ز قبول کوم د خو به زمانه نه غواړي د خو بیا دا بندګي نه کوي د دې وجه نه الله رب العالمین داغه سړی هغه حاجت نه پوره کوي د دې وجه نه پوره کوي چې دا د کم عجزي کوي کم فقيري الله تخکارا کوي دا د الله ډیره زیاته خوخی چې د په مخه د څه چل کوي چې د په مخه د بندګانې کوي او په مخه زمانہ غواړي نو الله رب العالمین دلته خپل مطلوب په دې بنیا باندې نه ور کوي نو زمارونو دا یو ډیر زیاته اوچته بندګی له دعاګانې کول او چې کم سړی د الله رب العالمین نه دعا نه غواړي د الله رب العالمین نه سوالونه نه کوي نو حدیث کې راغلی دی الله پاک بنده باندې خپل غضب نازلوي هغه بنده ته الله غوسه کیږي چې کم بنده د الله رب العالمین نه دعاګانې نه غواړي او هغه بنده د الله ډیر زیات خوخي چې کم بنده د الله نه ډیره دعاګانې غواړي نو موږ او تاسو به ډیر زیات دعاګانې د خپل رب نه غواړو ځکه موږ ډیر محتاج یو او په هر څه کې خپل رب ته محتاج یو او موږ دعاګانې کوو زمارونو وسم موږ ټول دعاګانې کوو خو سوال دا دی چې زمونږ د دعاګانې ولې نه قبليږي دا د دې موضوع حواله سره یو څو خبرې عرض کول غواړم چې نارینم لګيري د الله نه دعاګانې غواړي زنانم لګيري د رب العالمین نه دعاګانې غواړي سپینګیرم د الله نه دعاګانې غواړي ځوانانم د رب العالمین نه دعاګانې غواړي او ډیر د لګو خلکو دعاګانې قبليږي دا ولې د څه چل ولې کیږي د دعاګانې زمونږ ولې نه قبليږي زمارونو د دې اسباب دي ځکه د هر چیز د بر الله رب العالمین اسباب مقرر کړی دي وره چې اسباب نه
نو الله رب العالمین هغه کار نکیږي. د بچو د پر الله سبب مقرر کړی دی چې تب واده کې دا سبب دی چې نکاح دې نه کړی کنه او ټول عمر دعاګانې کوي چې الله مال بچی راکې، قیامت براشي خو ته به بچی میلاو نشي ځکه سبب نشته دی. ستا چې هغه کم سبب الله مقرر کړی دی د نکاح هغه نکاح نشته دی، د دې وجه نستا دعا چې رضا نه قبليږي. د سې یو سړی دی او د الله رب العالمین نه دا دعاګانې غواړي چې الله ته دین عام کې مسلمانی عامه کې په دې خلکو کې دین راولي او د دعوت نه کوي، د وزینه د خپل کور نه د دعوت د پاره د چاته بیان نه کوي، څوک د الله دین ته نه رابلی، دا سړی سه پالتو دعاګانې کوي. د دې دعاګانو هیڅ پیدا نشته دی صبر چې دا اسباب نه موجود شوي زمارونو. د دې وجه نه هغه اسباب باندې به عمل کو چې کوم اسباب الله رب العالمین د دعا د قبولیت لپاره مقرر کړی دي او بعض د سي اسباب دي چې هغه د دعا په قبولیت کې رکاوټونه دي، هغه رکاوټونه بلری کو. او دا ډیر زیات په حدیثو کې راغلي. اولنې سبب زمارونو هغه داغې نه ده چې موږ او تاسو کله د الله رب العالمین نه دعا غواړو نو موږ به ګوره په خپل ځان باندې د الله لوی حق ګڼو. غوره د الله حق چې کوم سړی بزان باندې نه مني او سوالونه ته کوي، د دې سړي سوالونه الله رب العالمین نه قبلای. چې ته غواړې د الله نه سوالونه د الله رب العالمین نه کوي او د الله حق بزان باندې نه مني، د الله ډیر حقونه دي په منګ او تاسو باندې او لوی حق بندګي د زمارونو دا د بندګۍ حق تا نه منلې او د الله رب العالمین نه دعاګانې غواړي. دسي بندره بار الله دعاګانې نه قبل. یو اثر کې د سراغلی دي موسی علیه السلام وی په لار باندې روانو، یو سړی ولید او ډیر په عجزۍ باندې سوالونه کول، ډیر زیاته فقیری او ډیر زیات الحاح کو په خپل دعا کې. نو موسی علیہ السلام الله رب العالمین ته فرمایل چې الله د دې سړي دا دعا قبول کړه، زما په ډیر رحم راغی، تم په رحم وکا. دا خو ډیر عاجزي کوي، ډیر زیات په عاجزۍ باندې سړی سوالونه کوي، په ته په رحم وکا. نو الله رب العالمین ته فرمایل چې موسی دا سړی زما حق ځان باندې نه مني، دا خو خپل ضرورت راغسته دی، دا خپل لالچ راغسته دی دا سړی. نور زما چې بده باندې کوم حقونه دي هغه حقونه منلو تر سړی نه دی تیار. او به وی الله رب العالمین فرمایل چې موسی کدا سړی ټوټي شي د دعاګانې نه قبلو. د دې وجه نه زمانونو د الله رب العالمین یو عظیم حق دا به منګو تاسو بزان باندې منو، دا غینه بعد به بیا دعاګانې کو، ډیر عزت به یریګو، د الله عظمتونه به منو، د الله توحید به منو، د الله بندگی چې رضا به منو. دا غینه بعد چې به منګه دعاګانې کو الله رب العالمین به قبلای. اسی چې د الله بندگی نکو، د الله لحاظ نکو، د الله حقونه نه پورا کو او څنګه ضرورت راغی جمعه تر منډه کې دعاګانې غواړه، دسه دعاګانې الله رب العالمین نه قبلای. الله فرمایلی دي اوفو بعهدی اوف بعهدکم، زما خبره ومنئ، زما چې کومه وعده دي هغه پورا کړئ، زبستاسو وعده پورا کړم، زما لوزونه پورا کړئ، زبستاسو لوزونه پورا کوم. د سینې چې زمانه غواړي او زما چې کومه مطالبه کړي دی هغه نه کوي، د زمارونو الله رب العالمین نه کوي. نو ولنې خبره ده د دعا د قبولیت د باره چې منګ او تاسو به د الله رب العالمین حق په ځان باندې منو. غره دویمه خبره زمارونو هغه ده چې د دعا په قبولیت کې رټولو نه لوی رکاوټ چره دا حرام خوري ده. حرام خوري چې کله کیږي کنه کم سړی دا حرام خوري د پردي حقونه نیولې دي، د خويندو د رونو حقونه نیولې دي، یا په بل طریقه باندې د چې کم آمدن دي پاغي کې سود دي، پاغي کې رشوتونه دي، پاغي کې پردي حقونه دي. نو زمارونو د دې سړي دعاګانې چې دی الله رب العالمین نه قبلې دی، به دعاګانې کوي خو الله رب العالمین قبلې نه غوړي. دا د دسه بنده چې هغه حرام خور دی، د حرام خور بنده عبادتونه الله نه قبلې، دعاګانې خو ډیره غټه خبره ده. او دریمه خبره زمارونو هغه ده چې دعا کې نو په دعا کې به تادینه کې تلوار باندې کې. حدیث کې د سراغلی دي د الله نبی فرمایلی دي چې داغه پورې تاسو قبولیت الله رب العالمین کوي سو پورې چې تاسو تلوار نه کړي. نو صحابه و فرمایله الله پیغمبر تلوار سمانا ده؟ نو د الله نبی تو فرمایل تلوار دار چې ته دعا وکي او سباله به چې وی چې ما خو دعا وکړو قبول نشو.
ما خو دعا وکړو قبول نشو لکه دا خبره موږ ډیر زیات زمونږ د خلونو وزي موږ د سړیر زیات و یاره موږ دعاګانې کوو زمونږ دعاګانې نه قبلېږي زمانونو د قبولیت واځي دا صورت نه دی غوړې چې تاسو غواړي والله دې نه قدر کی د دې شل نورې پټي خبرې دي کې دې چې بتا باندې مصیبت را رواني او د دقه دعا د وجینا الله رب العالمین سره هغه مصیبت د بګي ته به خبر هم نه الته یو بل کار شوی سره دی عمل یو فائدہ دا به تاسو ملو شوی قدس به هیڅ کلم نه وي چې دعا مې وکړو قبول نه شو دا د الله قانون دې سو خالی لاسونه نه لېږي دا الله رب العالمین قانون دا ډېر سخی ذات دی بل ډېر عزتمن ذات دی زمارونو هیڅ خالی لاس نه لېږي دا د عزتمن ذات نه خلا چې اغله سو ګورغلی دي خالی نه لېږي مسلمان خو در کنار کافر خالی لاس نه را لېږي کافر چې الله منیم نو د الله نه دعاګانې غواړي الله رب العالمین ولا ور کوي نو دا باندې وګوره غره تعذيب نه کې په دعاګانو کې او بل خبردار چې ډیر عاجزی به کې په دعا کې دعا به بار بار کې بار بار به دعاګانې کې او بل یو بل خبره به کې دی یو عالم نه را نقل شوی دا ابراهیم ابن ادهم رحمه الله دا یو نیک سړی تیر شوی دی دته یو سړی ویلو چې قران کې الله سبحانه و تعالی د څه فرمایلی دي چې زمانه غواړي زبدر کوم قران کې الله د څه ویلي دي زمانه غواړي زبدر کوما او المنګ غواړو الله یې نه راکړي موږ دعاګانې کوو الله رب العالمین را نه راکړي نو د سوجدا فمالنا لا یستجاب لنا زمنګ سوجه کې دي چې زمنګ د دعاګانې نه قبليږي نو ابراهیم ابن ادهم یو ډیر صالح انسانو او ډیر د حکمت خبرې به کولې هغه ته ویل تاسو پنځه کارونه کړی دي پنځو خبرو د وجنا تاسو دعاګانې الله سبحانه و تعالی نه قبلې او دا پنځه کارونه چې نه پریخي تاسو دعا به الله رب العالمین نه قبلې اولنۍ خبره و دا وکړه عرفتم الله فلم تؤدوا حقه الله پیژنې هو حق نه ور کوي الله خو پیژنې داغه حقم پیژنې داغه ذات داغه ویوالم پیژنې او داغه چې کوم صفات دی هغه پیژنې او داغه چې د مخکینو قومونو سره کوم کارونه کړی دي هغه قسم د معلومی دي د ټولو حالاتونو خبره الله رب العالمین خو په ذات او په صفات باندې پیژنې چې دسي ذات دی وحده لا شریک دی او دې صفاتونو والا دی خو حق ولا نور کې د الله چې کوم حق دی کنه دې ته نه تیار دې خبرې ته نه درځي د الله بندگی وکي د الله بندګۍ ته نه تیار دومره تکبر در پکې دی چې الله خپل بندګۍ ته را بللې خو د الله بندګۍ ته نه جوړ نافرمانی کې د الله رب العالمین حقونه وهي پارځه کې د الله حق وهي او د الله جربانه کوم حق دی نو دا نور کې نو چې دا حق نور کوي او تاسو دعاګانې کوي نو تاسو دعاګانې چې د الله رب العالمین نه قبلې اورنۍ خبره و دا وکړو دا زمارونو ټیک خبره ده موږ او تاسو ټول الله پیژنو د الله رب العالمین توحید د الله تذکری ډیره زیات کیږي خدای الله رب العالمین چې کوم حق دی په موږ او تاسو باندې د حق منلو د موږ نه یو تیار دي ته نه ځوانان تیار دي نو ته مشران تیار دي نو ته نارینه تیار دي او نو ته زنانه تیار دي اس صرف په خله باندې وایو زبانی خبره زبانی سپایانی زبانی جمع خرچ په دې کې موږ او تاسو په اعلی درجه باندې مسلمانان یو او موږ خپل ډیر زیاته صفائی پیش کوو د خپل ځان او زمارونو عملی میدان کې چې کله موقع راشي بیا زمارونو زمونږ او تاسو عملی میدان چې دا ډیر زیات صفر دی په دې کې موږ ډیر زیات کمزوري یو الله دې په موږ او تاسو امتحان نه راوړي ډیر زیات کمزوري یو زمارونو نو اولنۍ خبره دا وکړه چې الله پیژنې خو حق نه ورکوي دویمه وتویل قرآن لولي قرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه قرآن لولي چې دا زمونږ او تاسو د ژوند دستور دی دا زمونږ او تاسو د ژوند آئین دی دا زمونږ او تاسو د لپاره منزل راه دی الله رب العالمین یو لار موږ لرا کړی دا خو اسی وای عمل به نه کوي صرف لستل کوي عمل چره دا نه کوي ځکه قرآن ډیر زیات حقونه ذکر کړی دي ډیر احکام ډیر منهیات ذکر کړی دي زمارونو خدای او دوی ویل ابراهیم ابن ادهم چې تاسو د الله رب العالمین کتاب ولولې په میاشت کې د الله کتاب ختموي خو چې د الله په کتاب کې چې سدي دا خو نه مني
د الله رب العالمین په کتاب کې دا حکمونه دي چې د الله بندگی به کې د الله نافرمانی نه باندې کې د الله په کتاب کې دا حکم دی چې د مور او پلار سره به خېګړه کې د الله په کتاب کې دا حکم دی چې منافقت بنه کې د الله په کتاب کې دا حکم دی چې تکبر بنه کې د الله رب العالمین په کتاب کې ډېر صفاتونه د مؤمنانو راغلي دي نو دای وته ویل چې قران لولې خو عمل بنه کوي لکه بده کې چې کوم صفاتونه دي د قران دا به موږ او تاسو ډېر کم دي زمارونو قران چې د مؤمنانو کوم صفاتونه ویلي دي نو باغی کې ډېر چې وګرځي او ډېر زیاته تتبع او تلاش وکي نو د سي مسلمانان به چې دا دوه صفات او پکې دوه کم سل صفاتونه چې د قران چې کوم د مؤمنانو ذکر کړی دي دا به موږ او تاسو کې نشته زمارونو هغه قرآنی صفاتونه هغه قرآنی اخلاق دا به موږ او تاسو کې نشته دي عائشہ رضی الله عنها نه چاته پوس کړو ول الله پیغمبر سخیو داغه سیرت اخلاق څنګه هغه وتی ویل چې کان خلقه القرآن د الله د نبی اخلاق چې دا قرآن کې چې مؤمنانو کوم صفاتونه راغلي دي دا د الله په نبی کې په اتمه درجه باندې موجودو په اتمه درجه اکمله درجه باندې لکه حیا د الله په نبی کې ډېر زیاته په اوچت شان باندې وا عجزی د الله په نبی کې په اوچت شان باندې وا او بندگی د الله د نبی چې وا هغه ته خوشو رسیدل نشي دومره بندگی و د الله د نبی او د څه بصیراواله څومره صفات چې زمارونو الله رب العالمین چې څومره خطابات مؤمنانو ته کړی دي دا د الله په نبی کې موجودو منګ او تاسو کې زمارونو هغه قرآنی صفاتونه دانشتره په دې باندې علماو کتابونه لیکلي دي په اردو ژبه کې موجود دي چې د مؤمنانو کم صفات دي قرآن ذکر کړی دي او دا چې ذکر کړی دي د دې لپاره ذکر کړی چې دا موږ تاسو بزان کې راولو دا واسه وایو نه اسی تذکری او مذاکری چې د ایس پیدا نه کوي زمارونو پیدا هغه چې موږ تاسو کې عملی تور باندې راشي عملی تور باندې قرآن ویلي دي چې د پیغمبر صحیح تابعداري کوي ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله کله الله سره محبت غواړي د پیغمبر تابعداري شروع کوي الله بر سره مینه وکي هغه خبره منګه پریخي دي نو دویمه خبره و دا وکړه دریمه او ویل چې وقلتم نحب الرسول وتركتم سنته چې د دې خبره وਹੀ چې پیغمبر سره مینه ده عاشق ما د پیغمبر د رسول عاشق ما عاشق خو چې ستا عملی میدان ته سړی وګوري نو ته د ورځې زر سنت باندې خپېګ دی ته د ورځې زر د سنتونه دي د الله د نبی چې ستا په خیال خاطر کې ناراضي او ته باغی باندې خپېګ دی بغیر صد د زړه په زړه کې د یاري راتلونه بغیر صد خطرې محسوسولونه ډیر په جرأت باندې د الله د نبی په سنت باندې خپېګ دی دا نه وای چې د پیغمبر سنت نه مات کړل تابعداري دي ته نه وای زمانونو چې موږ په چغه باندې چغي ووهو ستا کردار ستا گفتار ستا ناستا پاستا ستا غم او ستا خادي ستا لباس ستا گاون دا بر دې خبرې دلیل چې دا سړی صحیح محمدي دی دا سړی صحیح د پیغمبر تابعدار دی اسی خبرو ته ضرورت نشته زمارونو فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى الله سبحانه وتعالى فرمایلی خپل سپایانه م پیش کوي الله دې فرمایلی دي خپل سپایانه م پیش کوا چې زده سي موزه سي مدا موایا هو اعلم بمن اتقى الله ما ته معلوم یې کنه ما ته پتر چې سمره ارسله سمره وبو کې نو دا خبره ابراهيم ابن ادهم وکړه چې تاسو دعاګانې ولې نه قبليږي اسه د پیغمبر د تابعداري چغي وهي الته چې په مغرب کې څوک معمولی خبره وکي ته دلته ملکونه را پاستر کې چې معمولی غونډه کې څوک رانه وکي د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکي پغه باندې خفغان د زموسته د ایمان حصہ د زمارونو خوستا چې راکم کردار دی د ټوله د کاواله نور کته چا یو عدالت تراوسته او ستا سیرت ستا کردار ستا گفتار ستا زندگی په دې باندې ستا سره محاسبه شروع کړه چې دا ته خپل سکه چې بری نور خلق باندې ګوتی اوچته نو زمانونو ستا کارګردګي ګوره صفر د پیغمبر د محبت په باب کې که عملی کردار ته چا مخامخ کړي نو ته ډیر زیات په منفي کردار باندې روانه نو ستا دعاګانې به څه قبول شي ستا دعاګانې نه قبليږي چې ته دا چلونه کې دا دورنګي چې دی اختیار کړي دغنه چې رنگ یو شان ورکه کردار دی بل شان ته کې دی وې یو شان ته کې او کې بل شان ته کې دا دورنګي چې کینو استاد واغانې نه قبليږي دا خبره ابراهيم ابن ادهم وکړه دریم نمبر او سلورم خبره وته وکړه
چې تاسو په ابلیس باندې لعنتونه وایي، د سارم لعنت او ماخامم لعنت وي، او دا خبره چې کینو د شیطان مخ دی وي تور شي، دا وسره وي، خو په خپل د شیطان نه 2 قدمه مخ رواني. ستا چې کومه کارکردګي ده کنه، نو ستا د دې زمانه د مسلمانانو د کردار ته د دوی چې دا کم کارونه وکړل زمانونو، دې ته شیطان هم حیرانی چې دا کم د کمی خټه نه جوړ خلق دی، دا دوی چې کم کارونه کوي، دا کرتوتونه همالم نه راتلل، دا دوی چې کم سو وکړل. نو دا خبره و د ابراهیم ابن ادهم وکړه چې آسی په شیطان باندې لعنتونه وي، په ابلیس باندې لعنتونه وي، نور ابلیس لا وسوسه نه درچولې ترغه نه مخکې منډې وي، ابلیس لا ته دعوت نه درکړو ترغه نه مخکې روانه، شیطان لا در نه در رسیدل او تاغه موقع ته رسیدلې باغ ځای کې ترغه نه مخکې حاضرې. نو دا خبره او ته ابراهیم ابن ادهم وکړه چې دعا د نه قبلې دوه وجه دا اسی په خله باندې مړه چې وی چې شیطان مخ دي تور شي او شیطان دي دي شي. نور ستارت زمونږ استاد چې څومره کارکردګي ده، نو زمانونو ډیر زیات پکې شیطانی اعمال کومنګ او تاسو کم عملونه بګې دي سي دي چې هغه ډیر خسته دي، نور د شیطان سره صحیح څنګه په څنګه روان یو، څنګه په څنګه چې وعده یې کنه زمانونو، نو زمونږ استاد سره شیطان سره دسه موافقه او دسه برابر وسره رواني چې بالکل نه خبقو شیطان چې نور څه عملونه یې د دنیا نور کړکړدګي زمونږ استاد سودام د قشندګي زبانو. او پنځمه خبره وته وکړه وترکتم عیوبکم واخذتم فی عیوب الناس، خپل عیبونه پرې خو د خلکو په سر روان شوي، خلکو ته تلې خیرا ځان دې پرې خره نور خلکو ته تلې خیره، دا دومره دی او دا دومره دی، دا دسه دی او دا دسه دی، او خپل بد چری دا نه ایر دی. وترکتم عیوب انفسکم، په خپل ډیر زیات مجرمان یو منګو تاسو، دومره مجرمان یو زمارونو چې الله رب باندې رحم ونه کوو د بخنی 1% چانس زمنګ نشته چې الله منګو وبخي، دومره بګناونه باندې ککړیو او پردو خلکو ته ګوت نیسو، پردي خلک تورو په پردو خلکو باندې ګوت یوچتاو. نو چې دا صفت ومنګو تاسو کې نه ابراهیم ابن ادهم او ته چې دعاګانې نه قبليږي، ځان ته دا ګوت ونیسه چې یاره زه خډیر ګناګار یم، یاره دا څه چې بیانېږي دا ټول په ما کې دي، دا خبرې د ځان لپاره کوم زمارونو غره. بعضی ذهن کې دا وسوسه راشي چې یاره دا مولوی صاحب بزما ما یادای، نه زمارونو الله رب العالمین گواکو غره په منبر باندې ولاړې ما خطبه چې شروع کوو ولنه مقصد هم دی چې خپل ځان اسلام وشي، خپل ځان متوجه کوو غره، خو چون کې راته کې کلام د شي چې مخاطبینو ته خلق لګیای نور چې سوایو د خپل ځان ته وایي، موږ ډیر زیات عیبجن یو، ډیر عیبونه دي په موږ او تاسو کې، زمانونو بل چاته ګوتې منی سي، خپل ځان سره محاسبه کوا چې څه بیانېږي کنه، دا حدیث چې بیانېږي خپل ځان په دې باندې اول تعالی چې رضی الله نبی چې رسولې دي زبدي باندې څومره برابر امام څومره دا په ما کې دي او څومره په ما کې نشته دي. نو دا ابراهیم ابن ادهم پنځمه خبره دا وکړه چې تاسو خپل عیبونه پرې خودل، خپل ګناونه د نیر شو په خلکو بسې شوي، منګ او تاسو ټول د سیو زمارونو په چا کې معمولی غونته کې د نکوم رسې زې چې وینو کنه، نو باغی کې سوق نه خپه پکې ورکو، دومره تجاوز کو، خو د ځان ډیر زیات ګناونه دي باغینا منګ خپل بد وې د ولو منځي را چاته نه ښکارا کیږي، خپل بد دا د ولو منځي د خپل بدو ته متوجه کېدل پکار دي، پکار دا نه چې منګ تاسو ټول خپل ځان ته متوجه شئ، خپل ځان باندې متوجه او د څه بو وایو چې ټول خلک زمنګ نه مخکې شوي دي، دا زمانو هیڅ چاته پته نه لګي چې څوک څومره وبو کړي او د الله رب العالمین ته څومره رسیدلې، دا پته هیڅ چاته نشته ده. د الله رب العالمین چې کم معیاري خیر پاغي باندې پته لګي چې کم سره الله ته رسیدلې، د دې والله العظیم کومنګ او تاسو ته پته شته، کم سره به پاس کیږي او کم به پیل کیږي، د دې منګ او تاسو ته پته نه لګي. نو کوشش بدا کو زمارونو خپل عیبونو ته متوجه کیږي، بیا الله زمونږ دعاګانې قبلې، او چې کله موږ دعا کوو نو الله ته بده شي چې الله موږ ډیر عیبجن یو، موږ ډیر کمزوري یو، موږ ډیر ګناګار یو، موږ ډیر ځت خطا کار یو، الله خو ته ډیر غنی ذاته او ډیر رحیم او کریم ذاته زمونږ دعاګانې قبولې. دا ټول خلک لګي دعاګانې کوي، د باران دعاګانې کوي، الله یې نه قبلې. کې دې شي چې دا عیبونه په من کې راغلي، کې دې شي چې حرام خورو، کې دې شي چې د الله حق په ځان باندې نه منو، کې دې شي چې د الله نه یریږو نه، کې دې شي چې په عاجزۍ دعا نه کړي،
او کې دې شي چې دا 15 کمی خبره ابراهیم ابن ادهم دې کوم سړی ته کړې وي چې دا 15 خبره په من کې راغلي. یو دا دی چې د الله حق په ځان باندې نه منو. دا موسی علی السلام هغه سړی ته ویلو ما تاسو د مخ کې هغه اثر نقل کو چې موسی علی السلام ته الله ویلو چې دا سړی ټوټي ټوټي شیره د دعا نه قبلوم صبر چې د زما حق په ځان باندې نه منلې زمارونو د الله حق په ځان منو. دوی مدار چې قران بلولو خو په دې باندې به عمل کوو. وره دا سره ګردانونو کتاب نه دی چې بس دا ګردانه وا د دې درسونه چکیږي د دې د خطابات چاته دي زمارونو چې زه نه منم ته نه منی نارینه نه منی او زنانه نه منی دا بچا د پاره الله را لګلې دی. قران خو الله فرمایي دا مستاز د پاره را لګلې دی چې تاسو ته هدایت وشي چې تاسو په سم لار روان شئ چې ته هدایت نه اخلي ته وته کینې نه ستا په تصور کې لا اوسه پرې دا خبره نه دراغلی چې دا زما د هدایت کتاب دی او د دې په خبرو چې زه عمل کوم زه په سم لار روانېږم نو تا ته څنګه هدایت وشي چې منګ او تاسو نه منو زمارونو دا قران خو يهودو نه راغلی دا خو هندوانو نه راغلی دا خو نسوارو نه راغلی دا منګ او تاسو نه راغلی دا به را نسو سم دا به پر خپل سینه په سینیسو او د دې د پاره به منډو د دې دعوتونه وکاو د دې درسونه وکاو دا په کورونو کې هم کو په حجرو کې هم کو او د الله رب العالمین په کورونو کې هم کو. نو دویمه خبره وته کړي و قران لولې خو عمل پې نه کوي ځکه دعا نه قبليږي. درېمه ویلیو د الله د نبی سره د محبت دعوی کې خو چې لباس ته دی وګوري شکل ته دی وګوري غم ته دی وګوري خادای ته دی وګوري تجارت ته دی وګوري گاوند ته دی وګوري ټول د الله د نبی نه په چپ لار باندې روان شوی ټول کردار دی په چپ لار روان دي اسی په خله باندې چغي وي چې د پیغمبر عاشق ما عاشق رسول ما واسی پر دي دکانونه سيزي او اسی درنی او احتجاجونه کوي پیغمبر په ګستاخی باندې په خپل کردار کې موږ ډیر زیات کمزوري درې خبره سلوره مې وته ویلیو چې تاسو د ابلیس بد وایي خو په خپل د ابلیس خبره مانی اسی به بد وایي په خپل مانی او بنځمه وته ویلیو د خلکو عیبونم خپل عیبونم پریخي په خلکو بس شي خپل عیبونه راوالي خپل ځان ته متوجه شي نو بیا به موږ تاسو دعاګانې قبليږي. زمانونو دا ډېری ضروری خبرې دي او موږ تاسو دعاګانې ډېری دعاګانې کوو خو قبليږي نه کېدې شي چې دارو کاوټونه زمونږ تاسو په دعاګانې کې موجودي. الله سبحانه و تعالی دې په خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العالمین دې زمونږ تاسو ټول ګناهونه معاف کړي. الله رب العالمین دې زمونږ تاسو اصلاح وکړي. الله رب العالمین دې موږ تاسو صحیح مؤمنان جوړ کړي. الله رب العالمین دې موږ تاسو د منافقت نه الله رب العالمین دې موږ تاسو د دکاوی نه د دورنګۍ نه د دین دې الله موږ تاسو وساتي. صحیح صادق مؤمنان دې الله زمونږ نه جوړ کړي او زمونږ تاسو چې سونه رونه بیماران دي الله دې ول شفای کامله ورکړي. سونه مسلمانان دي رونه دي خويند دي رب العالمین دې ول شفا ورکړي. د خپل بندګۍ لپاره دې الله روح کړي او زمونږ چې څومره مسافر رونه دي ډیر تکلیفونه دي هغه خلکو ته الله دې هغه مشکلات حل کړي. الله دې باغی باندې رحم وکړي. الله دې هغه په خپل مقاصدو کې کامیاب کړي او رب العالمین دې په موږ باندې د خیر بارانونه وکړي. الله ته په موږ باندې مهربان شي ته په موږ باندې رحم وکړي. الله ته په موږ باندې د خیر او د رحمت باران وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه و صحبه اجمعین.